والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او حرام دي خاوندان والا زنانا مگر هغه خزا چې مالکی شي خلاصون استاسو داوي حکم د الله تعالی دی فرض کړی شوی په تاسو باندې او حلال کړی دي تاسو د پاره سوا د دې ذکر شونه چې طلب کوي تاسو په مالونو خپل سره نکاح کوونکی به نه به زنا کوونکی پس هغه چې فایده واخلي تاسو په دې مہر سره د دې زنانونه پس ورکوي دوی ته مہرونه د دوی مقرر کړی شوی او نشته ګناه په تاسو باندې پاغه مہر کې چې رضا شي تاسو پاغه سره ورستو د مہر مقرر نه یقینا الله تعالی دې په هر څه حکمتونه والا دی. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او څوک چې نلري استاسو نه مالی طاقت چې نکاح وکړي د آزادو زنانو سره چې ایمانداري وي پس نکاح دی وکړي د هغه سره چې مالکی وی خلاصون استاسو د وینځو استاسو نه ایمانداري او الله تعالی خپوه دی په ایمان استاسو باز استاسو نه د جنس د بازو نه دي پس نکاح کوي د دوی سره په اجازت د مولاګانو د دوی او ورکوي دوی ته مہرونه د دوی په خې طریقې سره بند کړي شي بوي په نکاح کې نه به وښکارا زنا کوونکی او نه بني سیدا پټي دوستانه پس کله چې دوی سره نکاح وکړي شي نو کراتلو کړو دوی په بدکارۍ پس په دوی باندې نیمه د داغنا چې واجب د په آزاد زنانو د سزا نه چې حد د درو وهلو دا نکاح د وینځو هغه چاله را چې یریږي د زنا کول نستاسونه او صبر کول ستاسو د پاره د نکاح د وینځ نه دا غوړه دي ستاسو د پاره او الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې ذات دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. غواړي الله تعالی چې بیان وکړي تاسو ته د احکام خپلو او خای تاسو ته طریقې د جاهلیت داغه کسانو چې مخکې تاسو نو او بیا رحم وکړي په تاسو باندې او الله تعالی په ذات دی حکمت والا دی. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. او الله تعالی غواړي چې قبول کړي توبه ستاسو او غواړي خلک چې روان دي د نفس په خواهشات او مزو پسې چې کاږي شي تاسو د حکم د الله نه په کوګوالي ډیر سره. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. غواړي الله تعالی چې اسانتیا راولي په تاسو باندې په خپل احکامو کې ځکه چې پیدا کړی شوی د انسان کمزوري.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ایمان والو مخری مالونه د یو بل پمینس تاسو کې پنارواو طریقو سره مگر کوي دا معاملہ تجارت پر ازاز تاسو او موج نه ځانونه خپل یقینا الله تعالی دې پتا سو باندې مهربان. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. او چا چوکلو دا کار خلاف کول د الله د احکامونه زیاته کوونکی او ظلم کوونکی په کمی کول سره پس زر دې چې داخل وکړو دوی لره اورتا او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. کډړه کوي تاسو د لوی ګناهونو هغه چې منکړې شوی تاسو دا غینا نو لري بکلو تاسو نه بدای تاسو او داخل بکلو مونږ تاسو زید داخله د لوی عزت منتا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او مغواړی هغه چې غرواله ورکړي دی الله تعالی پاغي سره باز استاسو ته په بازو باندې د پاره د نارینو برخه د وجد هغه عمل نه چې دوی کړي دي او د پاره د زنانو برخه د وجد هغه عمل نه چې دوی کړي دي او غواړی د الله تعالی نه د فضل داغنه یقینا الله تعالی دې په هر یو سیس باندې په ذات. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او د پاره د هر چا مقرر کړی دی مونږ وارثان دا هغه مال نه چې پرې خو دلوي مور او پلار او خپلوان او هغه کسان چې پاخ شوی دي قسمونه د دوستانه استاسو دا غوي سره نو ورکوي دوی ته برخه دا غوي یقینا الله تعالی دې په هر یو سیس باندې حاضر ناظر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نارینا حاکمان دی په زنانو باندې په سبب د دې چې غرواله ورکړي دی الله تعالی بازو د دوی ته په بازو باندې او په سبب د دې چې دوی خرج کوي د مالونو خپلونه په دې زنانو باندې پس نیک زنانا تابعداري کوونکې دي د الله او رسول او خاوند ساتون کې دي د ځان او مال په وخت د غایب کېدو د خاوند کې په وجه ده چې الله تعالی د دوی ساتنه کړې ده او هغه زنانا چې یریږي تاسو د بدخویۍ دا غوینه پس وعظ کوي دوی ته او جدا شي د دوی نه په زید سملاستو کې او اوه دوی لرا پس که دوی خبرو منل استاسو نو مغواړی په دوی باندې لار د طلاق یقینا الله تعالی دې اوچت ذات او لوی ذات.
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او که یریږئ تاسو د خلاف د مینځ د دواړو نه، پس مقرر کړئ یو فیصله کوونکی د خپلوانو د سړي نه او یو فیصله کوونکی د خپلوانو د زنانه نه. که دوی غواړي صلح کول، جوړخ به پیدا کړي الله تعالی د دوی په مینځ کې، یقینا الله تعالی دې پوهه ذات خبردار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او بندگی کوي د الله تعالی او مشرک کوي دا غسر هیڅ شي، او کوي د مور او پلار سره نیکی، او د رشتہ دارو سره، او یتیمانانو سره، او مسکینانو سره، او هغه گاونډي چې خپل وي او نږدې وي، او هغه گاونډي چې پردې دی یا لري دی، او ملګری د ډډې، او مسافر، او هغه کسان چې مالک دي خلاصونه ستاسو. یقینا الله تعالی مینه نه کوي دا غچا سره چې وی لوی کوونکې او خپل استاینه کوونکې. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. دوی هغه خلق دي چې شونتیا کوي او حکم کوي خلکو ته په شونتیا او بخل، او پټوي هغه شی چې ورکړی دی الله تعالی دوی ته د فضل خپلنا، او تیار کړی دی موږ د کافرانو لپاره عذاب شرمونکي. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او دوی هغه کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د ځان خودنی خلکو ته، او ایمان نه راوړي په الله تعالی او نه په ورځ د آخرت باندې، او هغه څوک چې شیطان وي دا هغه مرګره نو ډیر بد مرګره دی. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. او سوبال به په دوی باندې که ایمان راوړی دوی په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې، او خرج کولې دوی دا غمال نه چې ورکړی دی الله تعالی دوی ته، او دی الله تعالی په دوی باندې پوهه ذات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. یقینا الله تعالی ظلم نکوي په وزن د یو ذره، او کوي دا ذره مقدار نیکی نو زیاتوي الله تعالی هغه، او ورکوي د خپل طرف نه ثواب لوی. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پس څنګه به وي حال د دوی کله چې راولو مونږ د هر امت نه بیان کوونکې، او رابولو تعالی را په دې امت باندې بیان ورکوونکې. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په دغه ورځ باندې ارمان به وکړي هغه کسان چې کفر کړي دي او نافرمانی کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم،
کاش کی چوار شوی په دوی باندې زمکا او نبشي پټولې د الله تعالی نه هیڅ خبره. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ایمان والو منځ دې کېږي ایمان زتا او حال دا چې تاسو نشئ تر هغه پورې چې پوهیږئ پاغه څه چې وایي تاسو او نه په حال د جنابت کې مگر کتیری دن کې دلاري تر هغه پورې چې غسل وکړئ او که تاسو بیماران یې یا په سفر باندې یې یا راشي او تن تاسو د لوی حاجت نه یا یو ځای شوي یې تاسو د زنانو سره پس نمومئ تاسو به پس تیمم وکړئ په خاوره پاکه باندې پس مسح کړئ مخونه خپل او لاسونه خپل یقینا الله تعالی دې معافي کوونکې بخنه کوونکې. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا نګوري تا کسانو ته چې ورکړې شوی دا غوي ته یو برخه د کتاب نه اخلي گمراهي او غواړي چې واړوي تاسو د سمې لارې نه. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. او الله تعالی خپوه دې په دشمنانو استاسو او پوره دې الله تعالی بچکونکې او پوره دې الله تعالی مددگار. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بعضی د يهوديانو نه داسې خلق دي چې بدلوي کلمې د الله تعالی د خپل ځایونو نه او وای دوی واوري د مونږه او نه منو او واورا ندي شي اورولې شوی او راعنا وي تاوي خپل جبه او عيب لګوي په دین اسلام کې او کدی ویلې چې واوري د مونږ او خبره منو او واورا او وګوره مونږ ته خامخا دا بغوروي د دوی لپاره او خبره برابر د شرع سره او لیکن لعنت کړي الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی پس ایمان نراوړي مگر لک کسان. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے کتاب والو ایمان راوړی په هغه چې نازل کړي دی مونږ رښتینه کون کې دغه کتاب چې تاسو سره دی مخکې د دینه چوران بکړو مخونه پس او بغرزو هغه لرا په شاګانو داوي یا بلعنت کړو په دوی لکه چې مونږ لعنت کړو په خالی والو باندې او د حکم د الله تعالی پوره کړی شوی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما یقینا الله تعالی نبخي چې شرک وکړي شي دا غسره او بخي هغه ګناهونه چې کم وي د دینه هغه چاله رچوي غواړي او چا چې شرک وکړو د الله تعالی سره پس یقینا د جوړ کړه لوی ګناه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. آیا نګورې هغه کسانو ته چې ستاینه کوي د خپل ځانونو بلکې الله تعالی پاکوي چاله رچو غواړي او ظلم بنشي کېده په دوی باندې په قدر د تار د هډو کې د کجوري. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وګورا سرنګ جوړوي دوی په الله تعالی باندې دروغ او پوره دي د دروغ ګناه کارا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیت نګوري هغه کسانو ته چې ورکړې شوی دا غوي ته یو برخه د کتاب نه یقین کوي دوی په کوډو منترو او په هر معبود سوا د الله نه او وايي په بار د کافرانو کې چې دوی خرسیدون کې دي د مؤمنانو نه حق لارې ته. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. دا هغه کسان دي چې لعنت کړي دی الله تعالی په دوی باندې او هغه څوک چې لعنت وکړي الله تعالی پاغه پس چری بتونه مومي داغه د پاره څوک مددگار. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا شته د دوی د پاره صبرخه د بادشاہینا پس دغه وخت د دوی د پاره وې برخه ور بنکړي خلکو ته په قدر د داغ دا ډوکی د کجوري. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آیا حسد کوي دوی د خلکو سره یعنی ایمان والا سره پاغس چې ورکړي الله تعالی دوی ته د فضل خپلنا پس یقینا ورکړي مونږه اولاد د ابراهیم علیه السلام ته کتابونه او پیغمبري او ورکړي دي مونږه غوي ته بادشاہي لویا. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. پس بازي د دوی نه غسوک دي چې ایمان راوړی دی په دې فضل باندې او بازي غسوک دي چې مخې ګرځولې دی د دینه او پوره د جهنم اور بل کړي شوی. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي پایتونو زمون زرد چې داخل بکړو دوی اور ته هر وخت چې سټکورې شي سرمنې د دوی بدلی بکړو دوی له سرمنې نورې د پاره د دې چې اوس کې دوی عذاب. یقینا الله تعالی دې زورور حکمتون والا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عمل کړي دي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم زرد چې داخل بکړو موږ دوی جنتونو ته چې بهيږي بلاندې داغینه ولی
همیشه به دوی پاغه کې همیشه د دوی لپاره پاغه کې دی بیانې پاکه او داخل بکړو دوی سوري همیشه ته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته چې ادا کوئ حقونه حقدار داغه ته او کله چې فیصله کوئ پمینځ د خلکو کې چې فیصله کوئ په انصاف سره یقینا الله تعالی ډیر خواعز در کوي تاسو ته د دې یقینا الله تعالی دې اوریدونکو او لیدونکو ذات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا. اے ایمان والاو تابعداری کوئ د الله تعالی او تابعداری کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خبر منئ د حاکمانو تاسو پس که اختلاف وکړو تاسو په یو شي کې پس وګرځوي فیصله داغي الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته که تاسو ایمان لرئ په الله تعالی او په ورځ د قیامت دا کار غوړه دی او خستان جام والا دی. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا نګوري هغه کسانو ته چې داوی کوي چې دوی ایمان راوړی دی پاغه څه چې نازل کړي شوی دی تا او پاغه کتابونو چې نازل کړي شوی دی مخکستانه بیا دوی غواړي چې فیصله یوسي طاغوت ته د کتاب او سنت نه خلاف او یقینا حکم کړي شوی دی دوی ته چې دوی به انکار کوي د فیصله دا غینه او غواړي شیطان چې گمراه کړي دوی لرا په گمراهۍ لري سره د حق نه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. او کله چې ویلې شي دوی ته راشي هغه کتاب ته چې نازل کړی دی الله تعالی او راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو تبوینه منافقان چې اوړي بستانه پاوړې دلو سره. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نسرنگ بوی حال د دوی کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت په وجه دا عملونو چې مخکې لګلې وی لاسونه د دوی بیا راشي دوی ته قسمونه کوي دوی په الله تعالی باندې چې مونږه اراده نه کړې مگر د جوړخ پمینځ د دوانو کې. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا. دا هغه کسان دي چې په هدي الله تعالی پاغس چې په زړونو د دوی کې دي پس مخ واړو د دوی نه او واعظ کوي دوی ته او وای دوی ته په بارا د ځانونو د دوی کې وینا اثرناکه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. او نه دی لګلې مونږه هیڅ رسول مگر د پاره د دې چې تابعداري دی وکړي شي داغه په حکم د الله تعالی او کو وې دا خلق په کوم وخت کې چې ظلم وکړو دوی په خپل ځانونو چې راغلي وې تا پس بخنه غوښته وې دوی د الله تعالی نه او بخنه غوښته وې د دوی لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خامخا به دوی مونږ له الله تعالی لره توبه قبلونکې رحم کوونکې. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پس داسې نه ده قسم دې استا پر رب باندې نشي مؤمنان کې دې دا خلق تر دې پوري چې فیصله وکړي پتا باندې اے نبی پاغه معاملې کې چې پیدا شوی په مینځ د دوی کې بیا نمومي دوی په خپل ظلم کې څه خفقان داغه فیصله نه چې تا کړی وي او منستا فیصله په همیشه منلو سره. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. او کچره فرض کړي وې مونږ په دوی باندې په اطاعت رسول کې دا خبره چې وژنې ځانونه خپل یا اوزې د کورونو خپلونه نو نه به کړي دا کار مگر لک کسانو د دوی نه او کچره دوی کړي هغه کار چې وعظ ورکې دي شي دوی ته پاغه سره نو خامخا به دا غوړه وې د دوی لپاره او حق لکون کې به د ایمان د دوی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. او خامخا به ورکړې وې مونږ دوی ته د طرف خپلنا ثواب لوی. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. او خامخا به مونږ دوی پاخه کړې وې پلارا نیغه باندې. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او د رسول پس دغه خلق به ملګری وي دغه کسانو سره چې انعام کړی دی الله تعالی پاغي باندې چې پیغمبران دي او زیات رښتونی کسان دي او شهیدان دي او نیکان دي او خدي دوی په ملګرتیا کې. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا فضل دی د الله تعالی د طرفنا او پوره دی الله تعالی پوها په هر څه باندې. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اے ایمان والو تیار ساتئ سامان د بچاو خپل پس اوزئ د الله پلار کې د جنگ د پاره ډلې ډلې یا اوزئ په یوځای. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. او یقینا باز استاسونا خامخاغه کسان دي چې رستو کیږي د جنگ نه پس کورسیږي تاسو ته مصیبت وای دی یقینا انعام کړي الله تعالی په ما باندې کم وخت چې زنوم د دوی سره حاضر. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او کورسیږي تاسو ته فضل د الله تعالی د طرفنا یعنی فتح او غنیمت خامخا وای دوی
گویا کې نو په مینځ تاسو کې او د کې دوستانه حیرمان چې وېز د دوی سره پس کامیاب شوی به په کامیابی لویا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. پس جنگ دې کوي پلار د الله تعالی کې هغه کسان چې خرڅوي یعنی قرباني کوي ژوند دنیوي په آخرت باندې، او چا چې جنگ وکړو پلار د الله تعالی کې پس وجلې شي یا غالب او زور ورشي پس زر دې چې ور بکړو موږ ته ثواب عظیم او لوی. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. او سعوزر دې استاسو چې جنگ نه کوي پلار د الله تعالی کې او د پاره د خلاصولو دغه کمزورو نارینو او زنانا او واړه بچي هغه چې وای ای رب زمون او باسي مونږ د دې کلینا چې ظالمان دي اوسیدونکو د دې او مقرر کړ زمونږ د پاره د خپل طرف ناسوک دوست بچکونکو او مقرر کړ مونږ لره د خپل طرف ناسوک امدادي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هغه کسان چې ایمان والا دي هغه جنگ کوي پلار د الله تعالی کې، او هغه کسان چې کفر کوي هغه جنگ کوي پلار د شیطان کې. پس جنگ وکړي د ملګرو د شیطان سره، یقینا مکر د شیطان کمزور دی په مقابله د مکر د الله کې. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آیا نګوري هغه کسانو ته چې ویلې شو هغه ته چې بند کړی لاسونه خپل د جنگ نه او پابندي کوي د مانځه او ور کوي زکات، پس هر کله چې فرض کړی شو په دوی باندې جنگ کول پلار د الله کې دغه وخت کې وډله د دوی نه یره کوي د خلکو نه، یعنی کافرانو نه پشان د یری د الله نه بلکې زیات دی په یره کې، او وای ای رب ولی فرض کړو تا په مونږ باندې جنگ ولی نرسته کو تا مونږ لرا تر نیټې نږدې پورې وایا مزید دنیا لګی دي او آخرت غره دی هغه چالره چې یریږي د الله تعالی نه او ظلم بنشي کېده پتا سو باندې په قدر د تار د اډو کې د کجوري. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هر ځای کې چې تاسو لاندې کوي به تاسو لره مرګ، اگر چې تاسو په قلاګانو مضبوطو کې
او کرسیږي دوی ته خوشحالي دوی وای دا د طرفه د الله تعالی نه ده او کورسیږي دوی ته څه تکلیف نو بیا دوی وای دا ستاسو طرف نه دی پیغمبره تو ورته وایا دا ټول د طرفه د الله تعالی نه دي پس وجد د دې قوم د پاره نه دي نږدې چې په شي پس خبره باندې ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا هغه چې ورسېدو تا تاسو خوشحالي پس دا د فضل د الله تعالی نه ده او هغه چې ورسېد تا تاسو تکلیف پس دا د وجه د غلطۍ ستانه ده او لیکلې مونږ ته لګلې مونږ ته خلق ته رسول او پوره د الله تعالی حاضر ناظر من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا چا چې ومنلو حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یقینا د حکم ومنلو د الله تعالی او چا چې مخ ګرځولو پس تمون نه لګلې په د باندې ساتنه کوونکې ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا او وای دوی زمونږ کار خوستا خبره منلی پس هر کله چې دوی اوزي د خواستانه بیا جرګه کوي وړل د دوینا سوا دا غنا چې ویلی وی دوی کوم خبره او الله تعالی لیکي هغه چې دوی کوم جرګه کوي پس مخواړه د دوینا او ځان سپاره په الله تعالی باندې او پوره دی الله تعالی ذمہوار د کارونو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیا دوی فکر سوچ نه کوي په دې قران کې او کوي دا قران د طرفه د غیر الله نه خامخا به مندلې دوی پاغي کې اختلاف ډیر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا او کله چې راشي دوی ته خبر د امن یا د یری خوروي دوی غیلره او که دوی واپس کړي وي دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او په خلکو ته د دوی نه خامخا په شوی به په حقیقت د دې باندې هغه کسان چې تحقیق کوي د دې خبر د دوی نه او کنه فضل د الله تعالی پر علی ګلو د قران پتا سو باندې او رحمت پر علی ګلو د رسول خامخا تابعداري وکړي تاسو د شیطان مگر لک کسان به بچوي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا پس جنگ کوا پلار د الله تعالی کې ذمہواری نشته پتا باندې مگر د ځان خپل او تیزی ور کوا مؤمنانو ته امید کوا چې الله تعالی به بند کړي جنگ د کافرانو او الله تعالی سخت دی په جنگ کې او سخت دی په سزا ور کولو کې من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا چا چې سفارش وکړو سفارش بهتر وی بد د پاره برخه د ثواب داغي په وجه او چا چې سفارش وکړو سفارش بد وی بد دلره پیټه د ګناه داغي په وجه او دی الله تعالی پارسیز باندې طاقت والا
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. او کله چې سلام وکړي شي پتا سو باندې سلام پس جواب ورکړي غره داغینا یا جواب ورکړي داغه پشان یقینا دی الله تعالی پارسیز باندې حساب کوونکې. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله تعالی نشته د بندګۍ حقدار سوا دا غنا خامخا بتا سورا جمع کړي هغه ورځ د قیامت ته چې نشته د څه شک پاږي کې او څوک ډېر رښتونه دی د الله تعالی نه په خبرو کې. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. پس ولی شوي تاسو په بار د منافقانو کې دوه ډلې او الله تعالی نذکر کړی دي دوی په سبب د عملونو د دوی. آیا تاسو غواړئ چې هدایت والا وګڼئ هغه څوک چې بیلاری کړی دی الله تعالی او څوک چې الله تعالی بیلاری کی پس هیڅ چره تبونه مې داغه د پاره سملار. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. غواړي دا کافران چې شیم تاسو کافران لکه چې دوی کافران دي پس شیبه تاسو برابر پس منی سید دوی نه دوستان تر دې پورې چې هجرت وکړي په لار د الله تعالی کې پس کدوی مخ وګرځولو نونی سید دوی لرا پقیت کولو سره او وجنې دوی کوم ځای کې چې عمومي تاسو دوی لرا او منی سید دوی نه دوست او نه امدادي. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مگر هغه کسان چې یو ځای کېږي دا قوم سره چې پمینځ تاسو کې او پمینځ داوی کې وعده وي یا راشي دوی تاسو ته چې بندي وي سینې د دوی چې جنگ وکړي تاسو سره یا جنگ وکړي د قوم خپل سره او که وخته وی الله تعالی خامخا به زور ورکړي وي دوی په تاسو باندې پس خامخا جنگ بکړي وي دوی تاسو سره پس که دوی ډډه کول تاسو نه پس جنگ نه کوي تاسو سره او پیش کوي تاسو ته روغه پس نه دی ګرځول الله تعالی تاسو لپاره په دوی باندې سلار د جنگ کولو. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. زرده چې وبمو تاسو نور خلق یعنی منافقان چې غواړي دوی چې په امن شي دوی تاسو نه او په امن شي د قوم خپلنا هر وخت چې راوبللې شي دوی فتنه ته یعنی شرک ته نو نسکور ور پریوزي پاغه کې
پس کدوی ډډه نه کوي تاسو نه او نه پیش کوي تاسو تروغه او نه بندوي لاسونه خپل د جنگ تاسو نه نوونی سي دوی لرا پقیت کولو سره او وجنې دوی کوم ځای کې چې وس برشي تاسو په دوی باندې او دغه کسان درکړې دې مونږ تاسو لره په جنگ د دوی باندې دلیل ښکارا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. او ندی جایز مومن لرا چې وجنی مومن مگر کو وی وجنی په خطا سره نو حکم داغی داده او چا چې قتل کړو مومن لرا په خطا سره پس په د باندې آزادول د مری مومن دی او دیت دې سپارلې شوی وارثانو داغتا مگر کاوی صدقه وکړي په معاف کولو د دیت پس کوي دا مقتول وجل شوی دا قوم نه چې دشمن ستاسو دی او دی وی مومن پس په قاتل باندې آزادول د مری یعنی غلام مومن دی او کوي دا مقتول د داسې قوم نه چې پمینس تاسو پمینس د دوی کې په خوادوي پس لازم دی په تاسو باندې دیت سپارلې شوی وارثانو داغتا او آزادول دی د مری یعنی غلام مومن پس څوک چې نمومي مری مومن پس په د باندې روجي دي 2 میاشتې پر لپسې دا سانتیا ده د طرف د الله تعالی نه او دی الله تعالی په ذات حکمتون والا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. او چا چې قتل کړو مؤمن لرا په قصد سره پس سزا د جهنم دی ډیر وخت پورې به پاره کې او غضب کړي دی الله تعالی پاغه باندې او لعنت کړي دی الله پاغه باندې او تیار کړي دی د لپاره عذاب لوی. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو کله چې سفر وکړی تاسو په لار د الله تعالی کې پس تحقیق کوئ او موای هغه چاته چې پیش کړی تاسو ته کلمه د اسلام چې نه ته مؤمن غواړی تاسو سامان د ژوند دنیوي پس پنځ د الله تعالی غنیمتونه ډیر دي دغه شان وای تاسو مخ کې پس احسان وکړو الله تعالی په تاسو باندې پکلا کول سره نو تحقیق کوئ یقینا الله تعالی باغ عملونه باندې چې تاسو یې کوئ خبردار دی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ندی برابر ناس کسان د جهاد نه د مؤمنانو نه سوا د عذر والاونه
او jihad کوونکی په لار د الله تعالی کې په مالونو خپلو او ځانونو خپلو غرواله ورکړي دی الله تعالی jihad کوونکو ته په خپل مالونو نفسونو سره پناستو کسانو باندې یو درجه او هر یو سره وعده کړی دی الله تعالی د جنت او غرواله ورکړي دی الله تعالی jihad کوونکو ته پناستو کسانو باندې د ثواب لوی درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ډېر درجې دي د طرف د الله تعالی نه او بخنه کول دی او خاص رحم دی او دی الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا يقينا هغه کسان چې روح اخلي دا غوینا ملائک چې ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې په هجرت نه کولو سره وای دا ملائک دوی ته چې په صح حال کې وای تاسو وای دوی ومنګه کمزوري کړې شوی پزماګه کې وای ورته ملائک آیا نو ازمکه د الله تعالی فراخه چې تاسو هجرت کړې پاږي کې پس دغه کسان زید دوی جهنم دی او بد دی زید ورګرځېدو دا جهنم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مگر کمزوري کسان د نارینه‌ونو او د زنانه‌ونو او هغه واړه ماشومان چې طاقت نه لري د بهانه او نه پیژني لار د هجرت کولو فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا پس دغه کسان امید دی لري چې الله تعالی به معافي وکړي دوی ته او دی الله تعالی معافي کوونکې بخنه کوونکې ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما او چا چې هجرت وکړو په لار د الله تعالی کې او به مومي پزماکه کې زایونه د اوسېدو ډېر او فراخي او څوک چې اوتو د کور خپل نه هجرت کوونکې او طرف د الله او د رسول داغه ته بیا لاندې کړي غلره مرګ پس یقینا وشو ثواب د الله تعالی سره او دی الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې ذات وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا او کله چې سفر کوي تاسو پزماکه کې پس نشته دې پتا سو باندې څه ګناه چې کموي تاسو د مانځنه کيریږي تاسو چې تکلیف بدر کی تاسو لره کافران یقینا کافران دي تاسو د پاره دشمنان ښکارا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. او کله چې یې ته په دوی کې پس کوي ته دوی ته د پاره د منځ د جماعت په وخت د یره کې پس ودی درېږي یو ډله د دوی نه پتا پسې او ودی نسی هغوی اسلحې خپلې پس کله چې دوی سجده وکړي د اول رکعت پس شدي دوی ستانه شاته او را دي شي بل ډله چې مونږ نوي کړي پس مونږ دی وکړي پتا پسې او ودی نسی بچاو خپل او اسلحې خپلې غواړي هغه کسان چې کفر کړي دي چې غافل شي تاسو د خپل اسلحونه او د سامانونو خپلونه نو حمله به وکړي پتا سو باندې حمله یوا په یوزل او نشته ګناه پتا سو باندې کوي پتا سو باندې تکلیف د وجد باران نه یا یی تاسو بیماران چې کېګ دی تاسو وسلې خپلې او اونې سي بچاو خپل یقینا الله تعالی تیار کړی دی د کافرانو د پاره عذاب شرمونکې. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پس کله چې فارغ شي د مانځنه تاسو نو یادوي الله تعالی په ولاړې او پناستي او پاړخونو خپلو نو کله چې پارام شي تاسو پس پابندي کوئ د مانځه یقینا منځ دې په مؤمنانو باندې فرض وخت په وخت. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. او سستی مکوئ د مانځه د وجنا پلټول د قوم کافرانو کې د پاره د جنگ کای تاسو چې تاسو دردمن کېږئ نو صبر کوئ ځکه چې دوی هم دردمن کېږي لکه چې تاسو دردمن کېږئ او امید لرئ تاسو د الله تعالی نه هغه چې دوی امید نه لري او دی الله تعالی په ذات حکمتونو والا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. یقینا من نازل کړی دی تا ته کتاب پرشتیا سره د دې لپاره چې ته فیصله وکړې پمینځ د خلکو کې په هغه طریقه چې خودلې د تا الله تعالی او مکیګه د خیانتګرو د لپاره طرفدار. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. او بخنه غواړه د الله تعالی نه یقینا دی الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. او جګړه مکوا دا هغه کسانو د طرفنا چې نقصان کوي ځانونه خپل یقینا الله تعالی مين نه کوي دا غچا سره چې وی ډیر خیانتګر او ډیر ګناهګار. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ځان پټوي دوی د خلقنا او نشي پټېدلې دوی د الله تعالی نه او دغه الله تعالی د دوی سره دی کله چې دوی جرګې کوي داغه چې نخو خوي الله تعالی دغه وینا او دی الله تعالی د دوی عملون لرا راګیرونکې. ها انتم هؤلاء
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. خبردار تاسو خلکو جګړه کوي د دوی د طرف نه په ژوند دنیوي کې، نو څوک به جګړه وکړي د الله تعالی سره د دوی د طرف نه په ورځ د قیامت کې، بلکې څوک به وي د دوی ذمہوار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. او چا عمل وکړو بد یا ظلم وکړو په خپل ځان باندې، بیا بخنه غواړي د الله تعالی نه، وبمومي الله تعالی لرا بخنه کوونکې رحم کوونکې. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. او چا چوکړه لس ګنا یقینا کوي هغه چې zarar ور کوي ځان خپلتا، او دی الله تعالی په ذات حکمتونه والا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چا چوکړه وړه ګنا یا غټه ګنا بیا بدنام کړي دی پاغي سره پاک دامن انسان، یقینا پور تکړه د لوی بدنامه او ګناه کارا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. او کنوې فضل د الله تعالی په تا باندې او رحمت داغه نو دوی به ته خطا کړي وي، ځکه چې پوخ قصد کړو یو ډلې د دوی نه چې خطا کړی تا په فیصله کې، او نه خطا کوي دوی مگر ځانونه خپل، او zarar نشي رسولې تا ته دوی هیڅ zarar. او نازل کړي دی الله تعالی په تا باندې کتاب او سنت، او په در کړي دا هغه څه چې ته پرې نه پوهېدلې، او د فضل د الله تعالی په تا باندې لوی. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نشتله هیڅ فائدہ پډیرو جرګو د دې خلکو کې مگر جرګه دا غچا چې حکم کوي په صدقې سره یا په نیک کار یا په صلح کولو سره په مینځ د خلکو کې، او چا چې وکړو دا کار د پاره د طلب د رضا د الله تعالی پس زر دې چې ور بکړو مونږ هغه ته ثواب لوی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او چا چې خلاف وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورستو داغنا چخکارا شو دتا چخکارا شو هغه ته هدایت او روان شو بغیر د لارې د مؤمنانو یعنی صحابونا نو وابړو دلرا کوم خواته چې دی واولېدو او داخل بکړو د جهنم ته او بد زیره د ورته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. یقینا نبخي الله تعالی دا چې شرک ته وکړي شي دا غسرا او بخي نور هغه ګناهونه چې کم وي د دینا چاله رچي غواړي او چا چې شرک وکړو د الله تعالی سره پس یقینا گمراه شو په گمراهۍ لري سره. إن يدعون من دونه إلا إناثا
وإن يدعون إلا شيطانا مريدا نرا بلی دوی سوا د الله تعالی نه مگر زنانا یعنی کمزور مخلوق او نبلی دوی مگر شیطان سرکش لرا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنت کړي دې پاغ باندې الله تعالی او ویلی دي دو چې خامخا به جوړوم د بندگانو ستانه برخه مقرره ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا او خامخا به گمراهی ترا بلم دوی لرا او خامخا به امیدونه ورکوم دوی ته او خامخا به خایم دوی ته پس پرې کوي به دوی غوګونه د سارو او خامخا به خایم دوی ته پس بدلوي به دوی جوړخ د الله تعالی او چا چې ونیو شیطان لره دوست سوا د الله تعالی نه یعنی داغه تابعداري کوي پس یقینا تاوان وکړو تاوان ښکارا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وعده کوي شیطان د دوی سره او امیدونه چي دوی ته او وعده نه کوي شیطان د دوی سره مگر د دوکي اولئک مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا کسان زید دوی جهنم دي او نبو مومید آغینا زید تیخته والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا او هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عمل کړی دی په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم سره زر دي چې داخل بکړو دوی جنتونو ته چې بهيږي بلاندې دا غینه ولی همیشه به پاغه کې همیشه وعده د الله تعالی یقیني او څوک دې ډیر رښتونه د الله تعالی نه په وینا کې ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ندی دین او جزاء موقوف په خواهشات استاسو او نه په خواهشاتو د کتاب والو چا چې عمل وکړو بد عمل شرک بدله ورکړي شي داغه او نه به میزان لرا سوا د الله تعالی نه څوک دوست بچکونکي او نه امدادي ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا او چا چې عمل وکړو د نیکو اعمالونه ناری نوی او کزنا نوی او دیوی موحد پس دغه کسان به داخليږي جنت ته او ظلم بنشي کې دی په دوی باندې په قدر د داغ داډو کې د کجوري ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا او څوک د خسته دین والا دا غچانه چې تابع کړو مخ په خاص الله تعالی ته او دیو خسته عمل والا او تابعدار وي د دین د ابراهيم عليه السلام چې پوخ موحد او نیولې الله تعالی ابراهيم عليه السلام لرا دوست ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا
او خاص د الله تعالی د پاره خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي او دی الله تعالی په هر چیز باندې راګیرون کې په خپل علم او قدرت کې. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. او تپوس کوي دوستانا په بار د زنانو کې وایا الله تعالی په حکم کوي تاسو ته په بار د دوی کې او هغه حکم هم دی چې بیانې کې په تاسو باندې په دې کتاب کې یعنی دې صورت کې په بار د یتیمو زنانو کې هغه دي چې نور کوي تاسو دوی ته هغه مہر او نفقه چې مقرر کړی شوی دی د دوی لپاره او غواړی تاسو چې نکاح وکړئ د دوی سره او په بار د کمزور وړو کې د ټولو د حق ادا کولو او دا حکم درکې چې کلک شي د پاره د یتیمانو په انصاف سره او هغه چې کوي تاسو سنیک کار پس یقینا الله تعالی دې پاغي باندې پوها. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. او کوي وزنانا چې یریږي د خپل خاوند د بدخویۍ دا غینه طبعا یا د مخ ګرځولو نه قصدن پس ګناه نشته په دې دوانو باندې چې روغه وکړي په منځ د دوانو کې روغه کول او روغه کول بهتر کار دی او کې خودلې شوی دی په زړونو کې حرس او که خو جون کوي د دوی سره او ځان بچ کوي د اختلاف نه پس یقینا الله تعالی دې ستاسو په عملونو باندې خبردار. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. او هیڅره طاقت نه لري تاسو چې انصاف وکړئ په مینځ د زنانو کې په مینه او محبت کولو کې اگر چې هرس کوي تاسو پس مور کېږي یوې ته په پوره کېدلو سره پس چې پرېګ دی هغه بلا پشان د ځوړندې او که اصلاح کوي تاسو او ځان ساتي د ظلم د زنانو نه یقینا الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. او که جدا شول دوانه نو بے پروا بکړي الله تعالی هر یو لرا په وجه د خپل فضل او دی الله تعالی فراخ فضل والا حکمتون والا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. او خاص د الله تعالی په اختیار کې دی هغه څه چې پاسمانونو کې دی او هغه څه چې پزمکه کې دی او یقینا په حکم ورکړې دی مونږه هغه کسانو ته چې ورکړې شوی دی ورته کتاب مخکې تاسو نه او تاسو ته هم چې یره کوي د الله تعالی نه
او که کفر وکړو تاسو پس یقینا د الله تعالی اختیار کې دی هغه څه چې پاسمانونو کې دي او هغه څه چې پزمکه کې دي او دی الله تعالی به حاجت استایل شوی. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. او خاص د الله تعالی په اختیار کې دی هغه څه چې پاسمانونو کې دي او هغه څه چې پزمکه کې دي او پوره دی الله تعالی کار جوړونکي. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. که اوغاړي الله تعالی فنا بکړی تاسو خلکو او رابولی نور خلق او دی الله تعالی په دې کار باندې قدرت والا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. سوک چې طلب کوي په خپل عمل سره بدله د دنیا پس د الله تعالی سره بدله د دنیا او آخرت دواړو ده نو دواړه دي طلب کی او دی الله تعالی اوریدونکو ذات او لیدونکو د هر څه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ایمان والو شی تاسو کلک په انصاف باندې حق بیان کوون کی شی د پاره د الله تعالی اگر چې نقصان په تاسو باندې یا په مور او پلار باندې یا په خپل خپلوانو باندې کوي هغه غنی یا فقیر پس الله تعالی زیات مهربان دی په دې دوانو باندې. پس تابعداري مکوئ د خواهش چونه بکړی انصاف او کجباړوي یا مخ اړوي د حق بیان نه یقینا الله تعالی دې ستاسو په عملونو باندې خبردار ذات. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ایمان راوړونکو په جواب باندې یقین وکړئ په زړه سره په الله تعالی او پر رسول داغه او په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی په خپل رسول باندې او پاغه کتابونو چې نازل کړي دي د دینه مخ کې او چا چې کفر وکړو په الله تعالی او په ملائکو داغه او په کتابونو داغه او په رسولانو داغه او په ورځ د آخرت باندې پس یقینا گمراه شو په گمراهی لري سره. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. یقینا هغه کسان چې ایمان راوړو بیا کفر وکړو بیا ایمان راوړو بیا کفر وکړو بیا زیات شول دوی په کفر کې یعنی مړ شول د کفر په حالت کې نه دی الله تعالی چې بخنه وکړي دوی ته او نه روانوي دوی لره په حق لار باندې. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. زیر ورکړه منافقانو ته چې یقینا د دوی لپاره عذاب دی دردناک. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. دا منافقان خلق دي
چې نسی کافرانو لرا دوستان چې ورتیریږي د دوستانه د مؤمنانو نه. آیا غواړی تاسو د دوی سره عزت؟ پس یقینا اختیار د عزت خاص د الله تعالی سره دی ټول. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. او یقینا نازل کړی دی الله تعالی په تاسو باندې په دې کتاب کې دا حکم چې کله واورئ تاسو آیتونه د الله تعالی چې کفر کې دی شي پاغي باندې او ټوکی کیږي پاغي پورې، نو مکه نه تاسو دغه خلکو سره تر دې پورې چې مشغول شي په نور خبرو کې. یقینا تاسو په دغه وخت کې د دوی په شان یې. یقینا الله تعالی جمع کون کې د منافقانو او کافرانو لرا په جهنم کې یوځي. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. او دا هغه کسان دي چې انتظار کوي دوی ستاسو په باره کې، پس کوي ستاسو د پاره فتح او کامیابی د الله تعالی د طرفنا. وای دوی آیا نو موږ ستاسو ملګری او کچرتوی د کافرانو د پاره صبرخه؟ نو وای دوی او نشو مونږ زور ورکې دي. آیا نشو مونږ زور ورکې دلې پتا سو باندې کله مؤمنانو سره ملګری شي وي؟ او آیا نه بچکړی مونږ تاسو لره د مؤمنانو نه؟ پس الله تعالی به فیصله وکړي پمین تاسو کې پورز د قیامت. او هیڅ چره نه د ورکړي الله تعالی کافرانو لره په مؤمنانو باندې لار د حجت او غلبه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقينا منافقان دوکور کوي الله تعالی، دوک کوي د الله تعالی سره، او هغه الله تعالی سزا د دوکي بور کوي دوی ته. او کله چودريږي مانځتا نو ودريږي دوی ناراض، خودنه کوي خلکو ته او نه یادې دوی الله تعالی لرا مگر لګ. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دوی دو پړق دی پمینز د ایمان او کفر کې، ندی د مسلمانانو طرف ته او ندی د کافرانو طرف ته. او هغه څوک چې بیلاری کې الله تعالی غوی لره، پس هیڅ چره به ته ونمومې داغه د پاره سلار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اے ایمان والو منی سي کافرانو لره دوستان چې تیرې دن کې د دوستانه د مؤمنانو نه. آیا غواړی تاسو چې جوړ کړی الله تعالی لره پزان باندې دلیل ښکارا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقينا منافقان پلان دي طبقه د اور کې بوي او هیڅ چره به تو نه مومید دوی د پاره مددگار.
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. مگر هغه کسان چې توبه وکړه د منافقت نه او نیک عمل کولو او مضبوطی ونیولو دین د الله تعالی او اخلاص وکړو د دین خپل الله تعالی لرا، پس دغه خلق د مؤمنانو د ډلې نه دي او زر دي چې وربکړي الله تعالی مؤمنانو لرا ثواب لوی. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سکوی الله تعالی په عذاب تاسو کتوبه وکړی تاسو او ایمان راوړی او دی الله تعالی شکر قبل انکه او په پارس باندې.